احمد جمشید خان را سره موجود دی علامه صاحب او داغوی نه بلک داغوی د ژوند په حواله باندې پوښتنه کوو ځکه چې زه خو ډېر کشر یم یو ادنا رضاکار یم په دې علاقه باندې ټوټه پوټه خدمت کوو او د هغې خدمت په بابین سره زمونږ د دوی سره د یو بل سره تعارف وشو ډېر زیات خوشحاله شول او مونږ هم دوی ګورو وینو خو چېرته کې داسې موقع نه ده میلاو شوې کوم چې نن تاسو وینئ د دې سره مینه محبت کول دا د نبي پاک صلی الله علیه وسلم سره مینه کول دی د دې خبره منل دا د الله وینا ده د دې په نقش قدم باندې چلیدل دا د دوانو جانو کامیابي ده الله دې موږ تاسو ټول ته نصیب کړي زما بچونګې او ای پستم کې ناولې او ډېر سخت ځپلتې مو سر تېرې کړلې د مولا د بانک سر پاسېدل د هغه بیا راتلل هغه له بادام هغه له پی یو شی بل شی ډېر ستړي مو سره وکړلې خو چې کله لسمې سپارې ته رسېدو نو انکاري شو علامه صاحب سره مې خبرې شریک کړلې نو وی چې دا د بچی دپاره صرف او صرف دا ده چې لکه دی به نور ماحول ته نه پرېږدي د ژوند چې دی نو دا ډېر یو اساس وي دی به صرف او صرف دغه د الله کلام ته پرېږدي او دغه چې کله د الله کلام دی زده کوي نو دلته کې بیا شیطان ډېر وسوسې نو نن به زه صرف او صرف ستاسو سره ټولو کتونکو سره هغه خبرې شیر کول غوښتل غواړم چې کم علامه صاحب الله پاک کم مقام ته او کم یو ښایسته ژوند ته را رسولی دی د هغې په حواله باندې به نن د هغوی سره یو څو خبرې کوو ستاسو سره ټولو کتونکو سره شیر کوو چې تاسو ټول کتونکي د خپلو بچو سره لازمي دا ټول پروګرام شیر کوئ چا چې خپل بچي ایپس ته او علم ته کېنولی دي چې هغه ګلالي نن خبر شي چې نن علامه صاحب کم حد ته را رسېدلی دی او کم مقام ته الله را رسولی دا هم ستاسو غونته کې یو طالب علم بچونګې او څه وخت کې او نن چې کم دی کم محنت کړی دی او کم تکلیف یې برداشت کړی دی کمې سختې ځپلتې یې برداشت کړی دي د خپل پاک دین دپاره او د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د طور طریقو زده کړه چې کومه کړې ده او کم علم دا اصل کړی دی د دین او پوښتنه کوي چې آیا دا به څومره تکلیف سره وي آیا دا چې د دوی مشرانو دي سره کومه مینه محبت کړې دی او دوی په خپله کومه جذبه د خپل دین سره لري ده السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله ډېره مننه علامه صاحب الله خوشحاله آباد لره او د وخت راکولو یو جهان مننه جزاک الله علامه صاحب بټخیلي په راتګ درته هرکلی وایو الله دې هر وخت راوله هر کله راشي په روغ صورت راشي په خوشحالو راشي زمونږ د بټخیلي اولس د وړوکې ګلالي نه واله تر د ځوان بزرګ د خورکۍ بچونګۍ مورکۍ نه واله ټول در سره ډېره مینه کوي د زړه نه جزاک الله دا څه وجه کېدی شي جي بسم الله الرحمن الرحیم دا مینه او محبت دا د الله د دین د وجې دی سبحان الله کنې موږ سره خو نه داسې سعوده شته او نه زمونږ نه داسې مفاد شته چې دی ته حاصلیږي دنیاوي ها یو مفاد دی چې موږ د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خبره کوو د قرآن پیغام خورو نو قرآن د مینې یو لوی پیغام دی او د امن یو لوی پروګرام دی چې څوک دا خورئ خامخا د هغه سره به خلک مینه هم کوي محبت به ورسره کوي او دا مینه او محبت دا محض د الله دپاره دا بې لالچه او ډېر د خلوص سره دا مینه ده علامه صاحب مونږ ستاسو د مشرانو علیمانو صاحبانو نه اورېدلي دي چې په خدمت الله میلاویږي او په عبادت باندې جنت میلاویږي هم به خدمت کوو هم به عبادت کوو کله چې د دیندارۍ ته راتللی لږ راته هغه خپل بچپن هغه واقعه بیان کوي چې کله تاسو داخل شولی الف با تا او د سحر څلور دي د ماسپښینې لس دي داسې چې کوم دی مازدیګر څلور او بیا ماښام پنځه او بیا د ماسخوتنې 9 رکعته دا ټوله سلسله ستاسو په ژوند کې رات دین څنګه راغی جي دا خو تاسو یو ډېر جامع غونې سوال وکړو ډېر تفصیل طلب دی خو زه به مختصر دا ووایم تاسې ته چې موږ د الله فضل دی موږ ټول مسلمانان یو سبحان دا د الله کرم دی او په مسلمانه کورنۍ کې پیدا یو الحمدلله نو زه خو اول تاسې ته دا وایم چې ما ناظره قرآن کریم چې دی دا ما د خپلې والدې محترمې نه ویلی دی سبحان الله ما د خپلې مور نه قرآن ویلی دی او ما ته به مور قرآن وی او دا لاس دا ګوته به یې راله په دې کرښه باندې داسې راښکله دا داسې وایه دا داسې وایه پوره قرآن مې د مور نه ویلی دی چونکې زه ماشوم وم او په قرآن کریم کې خو 14 سجدې هم دي سجده تلاوت چې ورته وایي نو چې کله قرآن کریم ما مکمل کو
نو علم خو دونه ونه والدې وې الله شابه اوس تا قرآن تلاوت کړی دی نو اوس دا 14 سجدې چې دی دا اوس شروع که دلته نو غیر راته جانماز وغوړو او 14 سجدې را باندې وکړلې الله اکبر نو ما د خپلې والدې نه قرآن ویلی دی ناظره او بیا د سکول په تعلیم کې والد صاحب واچولم بیا زړه کې دا خیال راغی چېره زمونږ په دې خاندان کې عالم نشته دی عالم نشته دی پلار نیکه رونه ترونه داسې نو د هغې دا خواهش و چې زما دا بچې د علم ته وقف کړم د هغوی دا خواهش دا ډېر لوی ارمان او خواهش و د هغې نو هغې زه علم ته وقف کړم او یقینا دا ډېره ګرانه لاره ده که یو سړی وایي چې علم دین حاصلول دا آسان دي نو دا آسان نه دي دا ډېره ګرانه لار ده او ډېره د سختو سره ده موږ به چې زه کله کله دا ماشومانان وینم که نه یو ورځ د کور نه داسې را روان وم سیډ ته نو بره په ګراونډ کې وړو لبې کولې ماشومان لګیا نو ما یو دوه هلکان ولیده چې سرونه یې خریلي داسې ریمالې په اوږو ټوپۍ اچولې وې مازدیګر ماښام ته نږدې ټایم و دی روانو نو ما چې هغې ته وکته نو ما له ژړا راله ځکه راله چې ما وې د دوی په زړه به دا ټایم دومره یو غم وي که نه ته به وایې چې دا ټول کائنات تباه شوی دی او د دوی هېڅ هم نشتې ولې دغه حال په موږ به و موږ به چې چوټي ختمه شو مازدیګر به تلو نو په دې پولو باندې به دا ماشومان ناسو چا به په ګراونډ کې لبې کولې څوک به په پولو ناسو ګپ لګ ما وې ګوره څومره خوش قسمته خدا دی ناستې ماښامه پورې به ګپ ولګې بیا به ځي ځان له کور ته او موږ به دا دی روان یو او استاد به راته وایي چې بیا د شپې 11 پورې کښېنې سبق وایې نو دا ډېر ګران وخت خو چې کله یو کس دې کې روان شي او د کور نه ورسره مرسته ډېره زیاتې په دې ورسره ډېر لوی تعاون کوي او نگرانی ورله کېږي نو دی روانې او که نگرانی نه او د ده دپاره هغه ماحول نه میسر کوي مثلا لوی ماحول دا دی کله چې یو ماشوم چوټي وکړي که نه دا چوټي چې دا زهر قاتل دی د بچي لپاره بالکل او چې کله بیا یو 9 ورځې دی په چوټۍ کې تېرې کړي او بیا دی تاسو به یې دغه ورځ د ده د تلو دپاره دا ډېره ګرانه بلکې دې زیوم نه اړیکې او د حفظ طالب العلم چې دی د ده دپاره څنګه چې تاسو د خپل بچي وویله ګوره واقع هم ذکر کړه چې هغه راغی او موږ داسې په یو واده کې او هغه څو ورځې د واده تېرې کړې د خوشحالۍ بلکل جی نو هغه بیا نه تلو چې لاړلو نو هغه هم داسې لاړلو چې لکه لکه څومره تاسو نو تاسو له څومره پریشاني جوړه کړله چې هغه نه تلو د هغې وجه دا وه چې هغه د دې ماحول آزادانه خوند واخیست هلته خو پابندي ده هلته خو سهار تهجدو په ټایم یې پاسئ او تر د مانځه پورې د اذان پورې ناسي او د هغې نه پسې بیا کښېنئ نو هغه د پابندۍ وخت دی نو چې کله د ماشوم ته هغه ماحول میسري او دی د دې نور آلودګو نه د دې ګنده ماحول نه بچ ساتلی کېږي یقینا دی کامیاب شي او که دی بچ نه ساتئ دی به 15 سپارې 18 سپارې 20 ومو کې وبتښتي بالکل به وتښتي او په دغه ټایم کې چې وتښتي که نه نو دی به بیا په دنیا کې هر څه کوي دی به 2 سیزونه نږدې نه تېري یو به د مدرسې په لاره نه تېري یو به د جومات په لاره نه تېري دی بیا داسې زړه ته تور شي نو د هغه دپاره هغسې ماحول هم پکاري که نه څومره چې موږ کتونکي ملګري دا هغه ګلالو دپاره دا پیغام دی چې اوس هم هغوی په مدارس کې خپل ژوند تېروي طالب علم بچونګو ته هم چې د خپل کلام پاک سره د خپل استادانو قاریانو سره د خپل انګن چې څومره هم مدرسې دي او څومره هم جوماتونه دي د هغې سره مینه ولرئ علامه صاحب کله چې الله پاک په تاسو رحم وکړو او ښه برابر شوی تکړه شولی هغه ورځ درته یاده ده چې کله تاسو یو پروګرام نه چا راغوښتی او یا سټیج ته ختلی او په مایک باندې چې کوم دی تاسو چاته څه نه څه یو هدایت وستو تاسو خو ډېر سجیبه غونې سوالات شروع کړي دي دا اکثر ما نه کله کله دا طلبه هم دا تپوس کوي که نه جي نو د دې مدارسو طلبای په مدارسو کې د کانفرنسونو د اجتماعاتو اشتهارات لګي بیا په دې اشتهاراتو کې
لوی لوی نمونه لیکلی بېشکه جی. نو دا نور خلک ورته ګوري یا نه ګوري، خو د مدرسې طالب العلم نه دی د اشتهار د بر بسم الله نه شروع شي تر اخره پورې د یو لفظ به لفظ د اشتهار ګوري. ما به هم کاته نو ما به ګوره نن د پلانکي ځنه یو عالم را روان دی، دونه لوی نوم یې لیکلی، ته به بیان کوي دته به دا دونه خلک کینی چې دا به څنګه انساني. الله اکبر. نو موږ به ډېر په شوق لاړو، هغه ته به کېناستو، بیا به هغه داسې په اوچت مسند په منبر یا په یو ډېر اوچته صوفه کرسۍ به یې کېنولی او دا تمام خلک به ورته کته ناسو، هغه به لګیاو داسې لکه په دې هوا چې رواني او دا چپې وي که نه، داسې د آیتونه به وي، قرآن به وي، حدیثونه به وي. دا موږ محسوسو چې د برې به نه داسې د هغه د خولې نه د آیتونه حدیثونه داسې د چپې غوندې را روانې وي او په دې خلکو به لګېدې اثر به یې کو. نو ما به وی کاش داسې به چېرته موږ ته هم یو وخت راشي، موږ هم په دې لینډ کې مور پلار اچولي، چېرته دا وخت به راشي چې داسې به زموږ نوم لیکلی او زه به هم چېرته ځم بیان ته، داسې به 1500 کسان ما ته ناسي. دا یو سوچ و، یو ارمان هم و. خو بیا هغه ورځ راله، په اوله ورځ چې کله زه داسې یو اجتماع له روان وم پروګرام له، زما په دې ټوله لارې هغه احساس او بیا چې هغه ځای ته نږدې شوم اشتهار کې مې داسې وکاته بار زوړندو نوم مې لیکلی و، هغه ټوله مرحله را یاده شوه او ډېر یو عجیبه غونې کیفیت راغی. بیا چې کله په سټیج کې ناستم نو مې الله د کمې خبرې طلب او خواهش چې یاره دا پلانکې یو عالم دی، دی به بیان کوي او په داسې انداز دا به ما ته میلاو شي. نو الحمدلله د 10 کسانو نه واخلې تر 10,000 پورې او د 10,000 نه واخلې تر 10 لاکو پورې مجمع ته الله پاک موقع را کړې ده او د خبرې کولو. او یقینا چې کله هغه قرآن ویم نو زه په خپل هغه احساس کوم چې د کم ځای نه الله راپورته کړم او کم ځای ته یې راورسولمه، دا محض د الله فضل دی او د دې قرآن اعجاز دی چې الله د دې په ذریعه ډېر کوز خلک راپورته کي او ډېر اوچته مرتبه ورله ورکړي. سکون شته که نه جي؟ سکون خو څه وایم که نه، د سکون خو به درته دا ووایم چې زه د دنیا کې ګرځم د ملکې نو ما سره مالدار هم کینی، تاجر هم راشي، داسې لکه ملازم راشي، ډېر خلک راشي او کله کله زه د هغې عهدې ته چې وګورم زه یم یاره د دې نه بره عهده به لا څوک غواړي، خو د سور او د سپین مالک چې یو قسم له داسې غونې عهدې ته که نه، نو چې کله زه هغې سره نږدې کښېنم او هغې ما ته د زړه د دنیا راپرانځي که نه، زه یم یا الله دا خو ډېر په پریشانۍ کې دی، ظاهري لباس دا د پسخېدو قابل نه دی، د باندې خو رحم پکار دی، د باندې خو ترس پکار دی، د خو زړه دنیا ویرانه ده. نو بیا چې لږ ځان ته وګورو نو زم یا الله ستا کرم دی که بهر دنیا دونه غټه دې نه ده راکړې که نه، خو د زړه دنیا کې دی چې کوم جنت راکړی دی که نه، بس موږ په هغه جنت کې ډېر خوشحاله یو او ډېر د سکون او د خوند ژوند دی. او دا نه ده چې پریشانی په چا نه راځي، پریشانی په نیکانو هم راځي، د الله په ښه بندګانو باندې په انبیاو راځي. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، په انبیاو بلا مصیبت پریشانی راځي، بیا چې څومره د هغې څوک نږدې وي په هغه عمره زیاتې راځي. خو صرف دا ده چې دې په پریشانۍ کې هم الله پاک د ده زړه مطمئنه ساتي، دې که وږي ومي زړه یې مطمئني او زړه د الله سره لګېدلی، نو دا زړه دله دا تسلي ورکوي چې غم مه کوه، ته کمزوری، ستا حالات کمزوری دي خو الله کمزوری نه دی، نو دی نه ځان ته ګوري نه حالات ته ګوري، دی الله ته ګوري. علامه صاحب خفه شوي په کم وخت کې ډېر یا خوشحاله شوي په کم وخت کې ډېر؟ نو د خفګان خو هم ډېرې مواقع راځي چې انسان خفه شي. اکثر مونږ ګورو که نه جي، یا چېرته په یو چیک پوسټ باندې یا روانې یا چېرته کې چې بل ځای مونږ ډېر داسې وکتله علیمان صاحبان خلک یې ډېر خفه کړي، زموږ زړونو ته درد ورسوي چې هلکه مه کوئ د الله بندګانو، دا خو د نبي پاک صلی الله علیه وسلم وارثان دي، د دوی سره مینه وکئ، محبت وکئ، دوی له څومره مینه ورکوئ نو دومره به چې کوم دی دین نور هم په دې ځای سره خورېږي. دا خو ده داسې بېشمار واقعات دي چې هغه زه تاسو ته شمارلی نه شم چې هغې خفه کړی او داسې هم واقعات دي
چې هغې د زړه له ډېر راحت او سکون او تسلي راکړي ډېر زیات. یو د خوشحالۍ درته دا هم ویم چې په ما د خوشحالۍ هغه ورځ وه او زه په دغه ورځ ډېر زیات خوشحاله وم چې کله زه په حرم کې د خپلې والدې سره چې د هغې لاس زما په لاس کې و او زه کعبة الله ته مې داسې وکتل نو لږ ساعت له زه د خپل ځان نه بې خبره شوم. بې خبره شو بلکل دا اړو خیال نه و چې زه څوک یم کوم ځای ولاړ یم بس چېرته راغلی یم یو مدهوش نشي سړی د الله په عظمت او په جلال او د هغه انواراتو ته او بیا سړی ځان ته ګوري هغه ځای ته ګوري او بیا د والدې هغه دواګانې چې ما ځان له دوا کوله خو چې د والدې الفاظو نه هغې ما ته دوا کوله. الله جی مور خو موري که نه خو چې څوک یې وپېژني مور ډېر لوی نعمت دی. بېشکه هغه ورځ یو ملګری دی عمان کې نو هغه راته یو ویډیو راولېږله ډېر ساعت مې هغې ته وکتل او مې جړه. یو کوتره ده او هغې خپل هغه بچی چې دی هغې د وزرو د لاندې ایښی دی داسې نو دا کس راغی چې داسې اوچته کړه نو هغه کوتره مړه وه خپل بچي له سهاره ورکړې وه هغه بچي د برې اقسې هغه وزر خور کړی نو ما یې ګوره په دې به د مرګ سختي هم راغلي مرګ خو مرګ دی که نه سا واته په دې باندې دا راغله دا مړه ده خو دې د خپل د بچي نه د هغه مینې او د رحمت هغه وزر لرې کړی نه دی اقسې وزر یې کوږ پاتې شی دی. نو ما وی ګوره دا یو حیوان دی مور ده د دې دومره مینه ده نو بیا کمې مور نه چې موږ پیدا یو انسان اشرف المخلوقات د هغې مینې او د هغې د محبت اندازه د دې نه سړی اخیستی شي. ډېر کم خلک دي چې هغه په دې پوهیږي او دې ته رسي. بالکل د مور مینه ډېره خالصه ده لفظ مور نه ده امی مور پوه شوی مما د ټولو کې دا یو لفظ مشترک را روان دی ما دی تقریبا یو دا ټول دا لفظ مجموعه د محبت دی. نو دغه زما د خوشحالۍ یو ډېره لویه مرحله وه یو خوشحالي هغه چې کله زما دستاربندي وشوه دې کار ته الله پاک بس دا ذمهدارۍ راکړه او بس دغه پټکې راته په سر کو نو دا زما دپاره د طالب علمۍ د سفر چې تکمیل ته ورسېد دا ډېره د خوشحالۍ موقع وه چې الله کم سفر ته زه مور او پلار راایستلی وم هغه ما د الله په فضل سرته کو او داسې خفه شوي خو به هم یې که نه په ډېرو موقعو خفګان راغلی کله چا د مور شکایت کړی په دې ډېر خفه شوی یم د مور د خپلې مور د بل داسې لکه یو څوک راغلی که نه نو لکه د والدینو په باره کې چې بی پلان کې دی د مور سره جنګ کړی دی هلته خبر شیم چا مور وهلی ده په دې ډېر خفه شیم. یو ځله داسې د خفګانو چې د پروګرام نه واپس راتلم کور سره خواته تقریبا نیمه ګنټه لار وه کور ته مازدیګر ناوخته ټایم نو مخې ته روډ بلاک و زه کوز شم یو دم ګاډي نه ما څه چلو شو نو زه چې ما وکاته نو یو ویګو والا یو موټر سایکل والا وهلی و او د برې پې داسې تیر شوی و نو چې هغه هلک ما وکتو دا 13 کالو هلک و موږ داسې ونیو سیټ ته کو راخ کو د دې غوږونو نه پوزې نه وینه راتله هغه موټر سایکل یې ټوکړې ټوکړې شي هغه هم سیټ ته کو نو ما چې ملګرو چې هغه ته لاس کو نو د هغه ساه وتی و اوس یې پیژنو نه خلک راجمع دی چې څه چلو کو دې کې یو کس راغی نو چې هغه چې وکته ورته داسې جو چغې کړې وی دا خو زما تره زوی دی او 2 ورځې کېږي چې دله پلار نوی موټر سایکل اخیستی او همدغه یو زوی و دغه یو زوی او د ده دا عزت و چې ماله به موټر سایکل آلی بس دغه ټایم کې ډېر زیات په غم او په درد باندې دغه ورځ تېره کور ته لاړلی
یو دا د ډېر او بل کله چې زما د شیخ زما د استاد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب حفظه الله تعالی کله د هغې د بچي خبر راغی شهادت په دې ډېر خفه شوم ډېر زیات خفه شوم نور دنیا کې غم او خوشحالي خو راځي او د الله نبی وایي چې صلی الله علیه وسلم چې د مؤمن معامله ډېر عجیبه ده د په هر کار کې خیر دی که ته تکلیف رسی نو صبر کوي په هغې کې خیر دی او که راحت او نعمت ورته رسی شکر کوي بیا خیر دی اوس چې کوم ژوند روان دی شکر الحمدلله الحمدلله دې ملک کې ګرځو د الله قرآن رسو دی خلکو ته د الله وحدانیت بیانو او دا خلک چې دی د جهالت د تیارو نه د علم رڼا ته د ایمان رڼا ته د توحید رڼا ته راولو چې قرآن کریم سره یو تعلق پیدا شو دا د علم هغه چشمه ده دا د علم هغه دریاب دی دا د علم هغه مناره ده چې دې کې زمونږ د دنیا او د آخرت د هر قسم کامیابی ضمانت دی دا د الله کتاب دی دا د علومو دریاب دی سمندر دی دې طرف ته دعوت ورکو او ګرځو الحمدلله زه ملګرو ته هم زمونږ مثال دا هغه مۍ نیولو والی جال غورځو پوه شوئ کله یو مۍ راځي کله غورځو کله ډېر راځي نو کله بټخیله ده او کله پنجاب دی او کله بلوچستان کله سند دا مینه مې ولیده یو څو 2-3 میاشتې مخکې د کراچۍ نه خوزدار ته لاړم 5-6 ګنټې لار بیا 6-7 ګنټې هلته نه په گاډي کې پنجګور ته لاړم دا د ایران او د پاکستان د بلوچستان بارډر و صحیح دی په ژوند کې اول لاړم هلته هغه بلوچ قوم مکرانو ټول تاسو یقین وکړئ د رنګ نه هغې تور خو د زړونو نه داسې سپین او دومره محبت 100 کیلومیټره سفر هغه علماو کړی او زما مخې له راغلي 100 کیلومیټر مخکې زما استقبال در راغلی او د هغه ځای شملې لسی چې ورته وایي شملې او کجوره د هغې د خپل د باغ چې هغې راته په تحفه کې پیش کړې کېناست ما هلته چې نه ما هغې لیدلي نه ورسره ملاقات شي او په ژوند کې زه زندګۍ کې اول ځل لاړم نو چې هغې میلاوېده نو جړلی نو ما یې دی ولې جړي هغه وی زه د خوشحالۍ نه جاړم سبحان الله د خوشحالۍ نه جاړو نو موږ ویو د دین دا مینه چې دی که نه دا حدود بارډرې دا د جغرافیه محتاج نه دي دا که په کائنات کې په هر ځای کې د هر رنګ او د هر نسله چې هره ژبه چې وی خو چې په دې مزي کې دننه شي که نه په دې وتړلی شي به دا یو دی علامه صاحب که پرس که زه شوم په تنظما نور د ملګري دوستان کتونکي که چېرته کې ځکه چې موږ مخکې داسې مطلب په چا به خوشحالي رالی یا به چا زوی شو په ډېره موده پس باندې یا داسې ښادي راشي نو موږ وایو چې یاره پلانکې سنګر او دا اوس الحمدلله زموږ په دې کلو کې هغه رواجونه ختم شوي دي او نور هم مزید روان دي ختمېدو طرف ته ما وکتل چې ډېر خلک په خپلو ښادو کې خوشحالو کې ستاسو غونته کې علیمان رابلي او هغوی چې کوم دی لکه داسې یو صحبت جوړ کړي ماشاءالله د فرشتو یو ماحول وي نو هغه ماحول لکه پرس که زه بل کتونکي تاسو راغواړئ نو ستاسو رابطه نمبر خو شته که نه جي بلکل شته جي چې زه ستاسو دا کم اوس په دې ویډیو باندې شیر کوم نو دا ستاسو نمبر دی جي بلکل ورې په دې باندې بلکل ستاسو سره خلک رابطه کولی شي څومره چې هم کتونکي ملګري دي تاسو وکتله د علامه صاحب سره مونږ کېناستو ډېرې خوږې ډېرې ترخې او ډېرې نرمې خبرې وشولې الله دې پې مونږ له هم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو کتونکو له دې هم الله درکړي خو صرف او صرف دغه یو خبره درته کوم چې د علماو قدر وکړئ مینه محبت ورسره وساتئ او کوم چې هغه الله پاک کومه رسۍ رالیږلې ده په هغې باندې خپلې منګولې مضبوطې کړئ سره زه خپل ځان ته ویم او تاسو کتونکو ته ویم ماله علامه صاحب له ورکړئ رخصت پلي الله سپارم د خپل ځان خیال ساتئ څوک چې په چار چاپېرچل کې د خپل ځان خیال نه ساتلی راځئ چې موږ او تاسو ټول په جمع خیال ساتو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.